ډیرو محترم مسلمانانو 2 رکعاته نفل دی او 4 اوښکې تویول دي او دا اوښکې به دومره قیمتي شي که نه او د الله تعالی به په دربار کې به دا اوښکې ستاسو دپاره سفارشي وګرځي. نو راځئ نن د جمعې هغه بهترینه شپه ده، هغه زبرګه شپه ده چې دې شپو کې الله جل شانه ډیره ورکړه ورکوي او د الله تعالی خزانې داسې کولاوي وي او فرشتې اعلان کوي څوک غوښتونکی شته، څوک حاجتمن شته. الله جل شانه د خپل شان موافق حدیث مبارکو کې راځي، لومبني اسمان ته راځي، اواز کوي، ندا کوي، یا ایها الناس، ای زما بندګانو، څوک ګناهګار شته چې ویې بخم، څوک خطاکار شته دی، څوک غوښتونکی شته دی، څوک رښتو غوښتلو والا یا هر حاجت چې وي هغه شته دی چې زه وله ورکم. نو محترمو زما هغه رب په خپله ندا لګوي، زما د رب هغه فرشتې په خپله اواز کوي. ای محترم مسلمانانو، ما تاسو د غفلت په خوب باندې ودی، هغه رب ډیر محبت کوي او د تهجد او د نفلو هغه انسان ته توفیق میلاویږي کم انسان چې د الله تعالی د رضا دپاره هغه تقوا په ځان کې راولي. نن راځئ دا 2 رکعاته نفل وکئ او 2 اوښکې د 4 اوښکې وبیوهئ. انشاءالله دغه اوښکې بهیدل به څه وي چې ستاسو به الله جل شانه حاجت پوره کړي، ستاسو به الله جل شانه په تاسو دروازې پرانیزي. که د قرضونو دروازې د هغه به تاسو باندې بند شي، که د مشکلاتو دروازې د هغه به الله جل شانه ختم کړي. محترمو الله ډېر غفور الرحیم دی، الله تعالی سره ډېرې خزانې دي، د الله تعالی خزانو نه غوښتلو چل ما او تاسو له نه راځي. راځئ دغه چل راته ښیم، دغه طریقه راته ښیم او دغه 2 رکعاته نفلو طریقه راته ښیم، زده یې کوئ او انشاءالله عمل پرې وکئ او انشاءالله چې الله تعالی مو حامی و ناصر مددګار شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان درونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله جل شانه مو خوشحاله او باد ساته، الله تعالی مو کامیاب او کامران که، الله تعالی مو د زړه مرادونه حاجتونه پوره که. جایز و محترم مسلمانانو، او چې څه باندې خوشحالیږئ په هغې الله جل شانه خوشحاله که او په څه چې خفه کیږئ رب العالمین د هغې ټولو پریشانونو او خفګانونو تاسو له امن درکړي. محترم موږ ټول ګناهګاران یې، د 14مې صدۍ مسلمانان یې، موږ نه به ګناه هم کیږي، موږ نه به خطا هم کیږي، لیکن د الله جل شانه در به نه پرېږدو، د الله جل شانه سره به تعلق نه کټ کوو او په خپلو خواهشاتو به زندګي نه تیرو. محترم مسلمانانو، نن چې زمونږ کومه بهترینه وظیفه ده هغه 2 رکعاته صلات حاجت مونځ دی او دا مونځ چې څوک وکړي الله جل شانه په دې انسان باندې رحم کوي، د انسان د الله تعالی سره محبت سیوا کیږي او د انسان د الله جل شانه باندې بروسه سیوا کیږي او الله تعالی ولا د خپل شان موافق چې څه غواړي او څه کې خیر هغه ولا ضرور ورکوي. ها الله جل شانه نعوذ بالله ظالم نه دی. محترمو موږ ظالمان په خپل نفس ظلم کوو، په خپل وجود ظلم کوو، په خپل منچاهت زندګۍ باندې ظلم کوو. محترم مسلمانانو طریقه کار دا دی، بیګاله شپه کې به تهجد ته راپاڅئ او که چېرې تهجد ته نشئ راپاڅېدلی، تکلیف یې ورته یا خوب راله راځي، نو خیر دی د ماسخوتن د مونځ نفس 2 رکعاته صلات حاجت مونځ وکړه، نیت یې داسې وتړه 2 رکعاته صلات حاجت مونځ کوم په دې حاضر وخت ماسخوتن یا ماسخوتن او ماسخوتن په دې حاضر وخت ماسخوتن خاص صورت تعالی محمد کعبه شریف ولکم الله اکبر. الله اکبر وي، ثنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك تی وي. بیا الحمد شریف ته شروع کړه، الحمد شریف نه پس به سورة اخلاص هغه 11 پیرې وي او 2 رکعات کې چې بیا کله پاسه سورة اخلاص په 10 وارې وي. دې نه پس محترم مسلمانانو ستاسو 2 رکعاته پوره شي. دې 2 رکعاته پوره کېدو نه پس به تاسو یوه سجده ولګوئ رب العالمین ته. دا سجده به داسې سجده لګوئ چې دې سجده کې به تاسو اوښکې تویوئ، اوښکې به تویوئ. ها دغه اوښکې دا ډېرې مبارکې اوښکې دي ستاسو د سترګو، په دې اوښکو باندې الله جل شانه ډېر مین دی، ډېر زیات مین دی الله جل شانه په دغې اوښکو باندې. نو محترمو مهر دنیا د غمونو تکلیفونو دپاره ډېر او د پردو محبتونو دپاره ډېرې اوښکې توی کړئ. راځئ نن خپل رب ته اوښکې توی کړو، سجده به ولګوئ، په سجده کې به 101 فیره یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ډېر په درد سره یا ارحم الراحمین، ای راحمین ذاته، ای د رحم او د کرم ذاته، نن زه سر نه چوتوم الله، نن ما ستا په قدمونو کې خپل سر ږدلی دی الله، زه حاجت زه غواړم الله، دا حاجت زما
زما ولې نه پوره کېږي الله زما کمزوري دی الله ستا ذات قوي ذات دی الله زه کمزور یم الله زه ګناهګار یم الله ته پاک یې مالک الله کم خوا لاړ شم ستا د در نه الله خو دا حاجت مې ته پوره کړې الله ستا په خزانو کې هغه کمی نه راځي الله که ته یې پوره نه کړې سیواوالی پکې نه راځي الله ستا ذات لوی دی الله ستا شان لوی دی الله زه ډېر کمزور یم الله قسم بالله زما د سترګو نه اوس هم اوښکې بهیږي که چېرته ویډیو مې درته یوه ساعت کړه نو تاسو به ومنئ چې واقعي درد او د الله تعالی محبت چې چاته حاصل شي د هغه د سترګو نه اوښکې بې درېغه بهیږي نه زموږ زړونه سخت شوي دي زړونه هم سخت شوي دي د محبتونو دپاره جاړو د اولاد دپاره جاړو نن د الله تعالی په محبت کې موږ چېرته اوښکه تویه کړې ده نم د تویه کړې د الله تعالی په عشق کې چاته اوښکه تویه کړې کله چې د الله تعالی عشق او محبت موږ ته نصیب شي قسم په الله چې ټول کارونه به زموږ سمیږي خو نن تقوا نشته د نن ځای کې تقوا پیدا کړو او دا لږه زندګي د الله تعالی په اطاعت باندې تېره کړو انشاءالله زه هم اراده کوم تاسو هم ارادې وکړئ انشاءالله چې باقي څونه زندګي ده ګناهونه به انشاءالله یوم نه کوو خاص د الله تعالی د رضا دپاره خاص د الله تعالی د یرې د وجې نه به ګناهونه نه کوو انشاءالله زه هم توبه وباسم تاسو هم توبه وباسئ الله